अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको ज़रिए मनमोल शराज और तासो गोरे प्रोग्राम इनसाइड विद जुमा खान सूफ़ी। सर जो फेंसिंग हुई है उसके बारे में बताएंगे। जो फेंसिंग का 30 जून तक उसका और अफ़गान पीस प्रोसेस में इसकी मुदाखलत कह रहे हैं कि मुदाखलत होगी और अफ़गान पीस प्रोसेस पे इसका इम्पैक्ट है। مداخلات خو دا خو ګوره پاکستان خو مجبور شي چې هلته یو کار یو هغه په خپل وکي وایي چې دا خو پاکستان مداخلت کړي دا خو د پاکستان هغه وایي چې زه نه مداخله ته به هم نه راځې زه به هم نه راځم زه به هم قانوني درځم ته هم قانوني راځه او پکې د قانوني لارو باندې راځئ زه درته دغه د تګ راتګ چې تر اوسه پورې د اجازت ورکړی و پاکستان سره د ټولو معاهداتو په خلاف ورزی کې پاکستان هم منله ورته راځئ ته موږ وروڼه یې پاکستان خو ته ګورې نه دا ټول علاقه چې دی د افغانانو ډکه ده دا زمونږ د ځای افغانانو ډک دی نیم دغه ترنول د افغانانو ډک دی ایرپتیان دي پکې موږ خو هلته دغه 20 کاله تېر کړي دي څه کم 20 کاله اجمل خټک ملنګ یې راولېږه موږ ټولې ملنګان راولېږلو او د دوی د لیډران دلته باچایان موږ ولېږل هلته د پاکستان باچایان کړو پیسې یې ورکړې وسلې یې ورکړې دغه یې ورکړې موټر یې ورکړې سس یې ونړ او دا د پښتنو ځان ته چې پښتانه وایي دا د پښتنو هلته د هغوی دا حیثیت دی هغوی ډېر کبرجن خلک دي هغه ډېر بد خلک دي په دې معنی باندې چې هغوی تاریخ ما خو درته وایي تاریخ پوره نه مني چې ته ورته چې دا د ډیورنډ مسله چا ده دا خو هغوی جوړه کړې ده ډیورنډ چا دا زما مشر خو دسخط نه یې کړی هغوی دسخط کړی هغوی په خوښه شوې ده دا ځکه وایم چې ما کتاب لیکلی د ډیورنډ لاین د نیکه نوسیپوله نیکه امیر عبدالرحمن خان په خوښه او د هغه په نغوته باندې دا ډیورنډ راغلی دی او هغه دغه کړی ده ځکه چې هغه ویلي چې ما د دې نه مخکې هم 2 اسرایانه ته لیکلي دي ډیورنډ په دغه په خپل کتاب کې وایي امیر عبدالرحمن خان لارډ ریپن او لارډ ډفرن دوی دواړو ته یې لیکلي چې راشئ دا پوله ما سره دا کوي هغوی دغه نه دی کړی پې سر پې نه دی دا کړی دا لینسټن چې راغی نو بیا هغه وخت کې ډیورنډ هغه راولېږه او هله یې راولېږه چې روسیانو برټش انډیا ته ووایي چې دا معاهده چې زموږ 1873 کې شوې ده چې هغې ته وایي کلرنډن او ګرچاکوف معاهده د دې مطابق خو راشه او دغه شمالي سرحد د افغانستان چې دی دا خو راسره تعیین که که نه ځکه روسیانو وایي چې د امو دریاب نه جنوب ته مشرق ته دا سیمه د افغانستان ده او دا چې شمال ته ده دا د روس په حلقه سر کې ده او دا چې افغانستان ده دا د برټش انډیا په حلقه سر کې وایي ومنله ډیورنډ خو د دې دپاره لاړ چې هغه معاهده باندې دغه راضي کړي امیر عبدالرحمن خان چې ولیدل چې دا خو زما هوښیار سړی و چې دا زما په حق کې ده چې یو ساینټیفیک یو طبیب بارډر وي زما لہذا هغه د درواز علاقه په خپل ولکه کې واغسته او شغنان چې هغه د پورې علاقه شغنان روشن هغه امیر بخارا ته پرېښودل او هغه په افسانه وربنه دا خو بیا د ډیورنډ دې ته مجبور شي چې هغه ورته اول زمونږ سرحد خو دا ومنه دا را سره و دا خو دغه پاپشاري وه د امیر عبدالرحمن خان او ډیورنډ ور دا سرحد ومنه ځکه چې هغه سره دغه علم ورسره بلکې د افغانستان ټول سرحدونه انګریز راخلي نو دغه سرحد خو چې دی د شمالي چې اوس تاجکستان ازبکستان او دغه سره دی ترکمنستان سره دا خو روس او انګریز راخلي دي دواړه اوس نشته ولې بیا هم سرحد دی دلته خو د افغانستان باچا پکې و د افغانستان باچا امیر عبدالرحمن خان د پوله جوړه کړې او هغه هم پوله انټرنیشنل پوله نه وه هغه د دواړو ملکونو حلقه اثرات یې جدا کړل حلقه اثر د هندوستان او حلقه اثر د افغانستان د امیر د دې نه پوله او د دې نه بین الاقوامي سرحد خو امان الله خان جوړ کړی اوس امان الله خان هغوی په سر اوچت کړی دی هغوی وایي چې نه امان الله خان خو ټول هر سر امان الله خان ته چې د دې باچای نه دغه هغه ټول جرمني سره د جرمني په لاسو کې لوبېده او هغه به د جرمني په جنګ کې فتح وکړي ماله بیا باچایي راکړي خو هغه چې فتح شکست کې بدل شو نو سن 46 کې د جنګ نه پس چې دی هغه
بیعت راولېږه ظاهر شاه ته چې زه خو ستاسو پاچا منم بیعت یې وکړه خو ماته به د میاشتې دومره پیسې راکړې او پته نه لګي پیسې څومره وي هغې پیسو په بدل کې بیا ول افغانستان د میاشتې پیسې ورکړه امیر امان الله خان ته دا خو په افغانستان په کتابونو کې نشته ځکه یې خو نیم کتاب مني نیم نه مني نیم تاریخ مني نیم نه مني او دا ډیورنډ لاین چې هغه ته غازي امان الله خان دغه غذا چې ورته وایي دغه غذا د سرحد بین الاقوامي سرحد کړی دی او دا خو یعنې د کامن سنس خبره ده چې اخیری جنگ وشي شخړه وشي د دوو فریقو ترمنځ او بیا د هغې نه پس د هغې شخړې نه پس هغه دواړه فریقه هغوی ته راضي شي او د هغې تر منځ یو معاهده وشي هغه معاهدې نه مخکې ټول دغه چې معاهدات ختم شي د امان الله خان معاهدې نه مخکې ده چې دی ورته د ازادۍ معاهده وایي د ازادۍ هغې نه مخکې ټول معاهدات ختم شوي دي هغې 1919 نه ټول معاهدات ختم شوي بیا 1921 کې چې دی نو بیا هغه بله معاهده د دوستۍ کړې ده هغه سره انګریزانو سره هغه معاهده د انګریز په 1921 معاهده باندې دغه کړې چې ته وګوره دا د معاهده ده دا بین الاقوامي عالمان او ماهرین دا وایي افغانستان ته یې ویلي وو او افغانستان خو پاکستان تنګاوه د هندوستان او د کانګرس او هندوستان او زموږ د لیوني چې دی نوم ساک سیلی وړه چې پاکستان جوړېده دی ته پته نه و چې هندوستان سره لاړ شو افغانستان سره لاړ شو څوک ځان ته آزاد شو په دې ډاواډول حیثیت کې دی پاتې شو په دې ډاواډول حیثیت کې د پښتنو یو لوی نسل تباه کړ چې هغه څوک چا ویلي زموږ خلک سوچ نه کوي هغه نسل بې تعلیمه پاتې شو هغه نسل بې نوکرو پاتې شو هغه نسل د سکول کالج او د دې نه لرې پاتې شو او غریب په غربت کې پاتې شو هغه نسل ډېر تباه شوی دی د ماته خو د خپل کلي وطن خلک ټول معلوم دي دا اوس چې ځان ته په خدای خدمتګار دا خو وروستو راغلي خدای خدمتګاران چېرته دي دی څوک د سوات دی په سوات کې خدای خدمتګاري څه وه څوک د بونیر کې خدای خدمتګاري چېرته وه څوک قبایل دی قبایلو کې خدای دا خو د ضلعو کې خدای خدمتګاري وه هغې کې ډېر کم بې د هوتي خاندان او بې د دغه خاندان نه ټول دا رستني خلک راغلي چې ځان ته یې خدای خدمتګار وایي دا خو دروغ خبرې دي اوس خبره دا ده نو خبره دا ده چې دا مسله د افغانستان د لر بر مسله چې دی دا د افغانستان مجبوري ده د افغانستان پښتنو مجبوري دا ده چې هغوی په افغانستان کې چونکې باچایانو دا یو سرکاري تاریخ جوړ کړی دی او هغه سرکاري تاریخ یې دا کسې کړی چې په افغانستان یې د پښتو ژبې او ادب او د تاریخ مرکز ګرځولی دی او هغې د لاندې هغې کتابونه لیکلي دي پروپیګنډا یې کړې ده ریډیو او ټلویزیون باندې اوس خو ټلویزیون باندې کوي او دې شاته چې کتابونه لیکلي دي پروپیګنډې یې کړي دي افسانې یې جوړې کړي دي د هغې د اثر لاندې زموږ خلک هم راغلي دي زموږ ځینې خلک راغلي دي او هغې اثر لاندې هغوی او دا د هغوی د ملي بیانیې برخه ګرځېدله ځکه چې هغوی خپله هیجموني په افغانستان کې په دې نارو باندې ساتل غواړي هغوی په موږ باندې یاروي هغوی داخل کې غیر پښتانه چې دی په موږ یې یاروي او دا یې زموږ په دغه کې پاتې دا کړې ده دا خو د پاکستان خلاف هغوی ولیدي په دې دي چې هغه د هغوی قومي بیانیې بغیر د پاکستان د مخالفت نه تکمیلېږي حالانکه هغوی ټول دارومدار په پاکستان دی او دا هغه ګورې نه سمکنو کې خلک را پاڅېدلي دي یو مهاجر ته دغه د خپل زوی خښولو اجازت نه یې ورکړې ورته دا بده خبره ده یعنې که زما وې زه پکې ما به اجازت ورکړو ځکه مړی ته سره دشمني خو نه کوي ولې دا دومره جذبات دا که دلته راشه خلاص کوه دا کوه بیا کنځل کوه بیا د پاکستان په جنډه باندې متیازې کوه داسې خبرې دي دا ټول دغه شان دا چې سړی دا یو آیسولیټډ مسله نه ده دا ټول د افغانانو مسله ده دا باید سوچ وکړي دا د انټلیکچوال باید په دې باندې سوچ وکړي په ځای د دې چې لارو بر دغه نه نیولي دي او لارو بر هلکه لارو بر څه شی دی لارو بر ته خو عملي اقدامات وکړه مالر دو عملي قانون کې داخل کړه قانون اساسي کې داخل کړه لارو بر هسې په هوایي خبرې کوي او دا زمونږ دا خو دا څه ورته دا جمعه جنګ نال چې ورته وایي دا دغه ډوزماران ورسره دي یا ډوزماران هم چې دی نو د کټې والا دی او څه پکې د دغه والا دی پېښور والا دی دا ډوزماران په دې باندې دا کړي دي یو بهانه ګورئ او فوج د پاکستان فوج او ایسای داسې خلک مې لیدلي دي
چې زوی یې په فوج کې دی، لور یې فوج ته ورکړې ده او فوجي افسر ته ورکړې ده، کرور یې په فوج کې ده، بیا هم چې بره پاسي نو پاکستان خلاف فوج خلاف خبرې دا دوغلاپن دا دغه چې دی دې نیشنلزم موږ کې چې غلط نیشنلزم دی، نیشنلزم بد شی نه دی، دا غلط نیشنلزم په موږ کې پیدا کړی، دوغلاپن یې را پکې پیدا کړی. هر شی چې کېږي کذب کېږي نو هغه وایي چې دا خو دغه یو دغه غریب په خپل مرګ مړ دی، هغه عثمان کاکړ په خپل مرګ مړ دی، هج دغه ورته شوي ده، هیمریج ورته شوي دی، او بس هغه وایي چې دا خو دغه عیسی مړ کړه، هلکه خدای خوار کړه عیسی ولې مړ کړه، عیسی خو باچا خان ولې نه مړ او چې هغه دې ټول ورته دغه باچا خان ولې په خپل مرګ مړ شو. چا خبرې دي دا صمد خان بابا یې ولې نه وجه، او خو صمد خان بابا خو پاکستان حکومت سره ولاړو چې موږ جنګ کوو، خو پاکستان خپل زوی چې دی نو په دلته بیا چې گورنر شو دلته په بغیر د سی اس اس د امتحان نه راوسته په دغه یې افسر یې کړ. دغه خبرې دي چې موږ پښتانه باید غور وکړو، موږ اول خپل ګریوان ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، خپل تاریخ ته وګورو او بیا موږ قضاوت وکړو. دا موږ او دا زموږ یو سیکشن دی چې دا خبرې کوي او دا پښتنو خلاف خبرې دي. درته وایم چې پښتانه مطلب دا دی چې خپل ځان ته وګوري او دا پاکستان کې ته ګورې نه کروڑونو خلک پښتانه دي د موږ په دې پنجاب او سند او په کراچۍ او په دې کشمیر کې پراته دي او په ګلګت بلوچستان دا په څه کې دا چېرته بوځي لار بر دا په دې غرونو ته بوځي، دا غرونو والا په خپل هغه چې هغه ځان ته وایي مشران وایي دا هغوی ټول قام قبیله په کراچۍ کې پراته ده. عجیبه خبره ده، داسې الټه خبرې موږ کوو، د تاریخ خلاف خبرې کوو، د عملي خلاف خبرې کوو. موږ سره به څوک مینه پیدا کړي چې وروره راغلی زما په کور کې ناست دی وایي ما ته کنځل کوي. دا زه درته وایم چې د دې نه چې څومره پښتانه د افغانستان پښتانه هم د افغانستان دپاره خو خاردار تار یې جوړ کړ ورته هلکه وایي په دې خپل کور کې خوشحاله اوسه، آباد یې کړه، په مخ کې بوځه. موږ به پخپله بیا ووایو چې موږ افغانستان سره یو ځای کېږو، خو ته یې آباد کړه که نه. تر اوسه پورې 2500 کاله پس پاکستان جوړ شوی دی ستا نه، ته 2500 کاله مخکې دی د افغانستان جوړ کړی، تا څه حال دی؟ دلته راغلی دلته چې دی نو ګورې هلته ټول په پاکستان باندې پروت دی، د پاکستان په تجارت باندې، د پاکستان په ځمکو باندې، د پاکستان په غر او سمه باندې، دلته حتی دا چې غریبانان خلک چې د غم ټولی ده دا هم هلته نشته، دا په کباړ چې ټولی دا نه چې دا زه ورسره مخالف نه حق دی، انسانان دي د موږ وروڼه دي، ولې خبره دا ده چې عملاً باید سیاست دی جوړ کړي، سم فکر دی وکړي. دا ویژن دی غلط ویژن ورکړی دی، دا کتابونه یې غلط لیکلي دي، هر ناره چې هغه د بل قوم خلاف، د بل اتنیسټي خلاف، د بل دغه خلاف استعمال شي هغه نسل پرستانه ده، نژاد پرستانه ده، دروغ ده او هغه منزل ته نه رسي.